نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم سورة سبا دویشتم پارا ابتدائی آیتن دی صورت تا صورت سبا وی زکا چپدی صورت کی دا شہر سبا ذکر دا صورت مکی صورت کی دا ہجرتنا اڑان دی نازل اعتبار دا ترتیب قرآن سرا سلور دشتم دی دا نازل دو پلحاظ سرا اتپن روستم دی پدی صورت کی شپک رکوعات سلور پنزوس آیاتن نازل پدی صورت دمک کی صورت سرا ربط و مناسبت داد چی دمک کی صورت پا آخرہ کی امانت بیان شو چی احکام دا شریعت او دا دی صورت پا شروع کی دا امانت دا احکاماتنا یولوی حکم دا شریعت عقیدہ دا توحید بیانی یا دا مکی صورت پا آخرہ کی دا منکرین توحید انجام بیان شو دا دی صورت پا شروع کی ہم دا منکرین توحید انجام بیانی یا دا مکی صورت پا شروع کی دا اللہ پاک دا وحدانیت دلائل بیان شو دا دی صورت پا شروع کی ہم دا اللہ پاک دا توحید دلائل بیانی دا صورت چونکہ مکی دی او پا مکی صورتنو کی دا نبی علیہ السلام مقابلہ کی مشرکان دا مکیو دا مشرکانو دا مکی عقیدہ دا شرکوا دا دی و جناب پا مکی صورتنو کی دا عقیدے دا توحید دلائل او دا عقیدے دا شرک تردید دیر پتاکید سرکی نو پدے دے کہ ہم دا عقیدی دا توحید دلائل چی اللہ یو دی او دا عقیدی دا شرک چی اللہ پاک سر حس قسم شرک نشتا دا دی دوارو با تاکید سر ذکر شی دا توحید با دلائل بیان شی او دا شرک با تردید شی دا صورت با اولنے رکو کی دا اللہ پاک دا وحدانیت دلیلی عقلی ذکر کی گی دا سی دلیل چی مشرکان دا مکی ہم منی دا صورت پدویم آیت کی دا اللہ پاک کمال علم بیانی گی چی دا اللہ پاک دم رضیات علم دی چی کم سیس پزمک کی داخلی گی داخلی دن کی سجنا لکا حشرات الارض دا باران ابو یا تخمنا دام اللہ تا معلوم دی سجد ازمکن راؤزی لکا فصلنا یا معدنیات دام اللہ پاک تا معلوم دی چھ سمر دی او سنگ دی دیوی زری معلومات اللہ پاک تشتا بیا کم سجن چھ اسمان نازلی گی لکا باران یا وحی یا تقدیر یا فرشتی یا کم سجن چھ اسمان طرف تخیجی لکن ایک اعمال دعاگانی فرشتی دا ٹول اللہ پاک تا معلوم دی یہ دی دزمکی او دا اسمان ترمند چے سکی کی دا ٹول یو اللہ تا معلوم دی دا اللہ دا یو والی دلیل پدی بانے کافران نپیگی چے زمون خدایان پدی سے جن نپیگی او دا اللہ یو والی مشرکان دا مکہ ہم تسلیم کرد بیادی مشرکان و کافران دا نبی علیہ السلام پا مقابلہ کی دا عقیدی دا قیامت نا انکار کو کافران باوی منگ بعد با قیامت نراز اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی دیل جواب ورکا نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی دی تو زماد پخبل رب باندے قسم میں قیامت برازی
او قیامت دا علم دا غیب دی نو دا معلومات را نمکوی چه کل برازی دا اللہ تا معلوم دی دا اللہ علم دمرا وسیع چه دا یوی ذری علم علماء فرمائی ذرہ دا انور دا شعاع چه پکم جے کرا داخلی گی او دا نری نری بسری علوزی دا واړه واړه ذرات په دې هوا کې ښکاري کله چې یو ژوند کې نور راځي نو دې وړو وړو ذراتو ته ویل شي ذره الله پاک دا یو ذره هم معلومه ده دا د الله د علم نه پټا نه ده نه په لوی اسمانونو کې او نه په دې وسیع ځمکه کې څومره لوی نظام دی او د یوې معمولی ذرې علم دا اللہ پاک ته نه دې وړو کې سیس پنا کېږي او نه دې لوی سیس پنا کېږي دا ټول الله پاک ته معلوم دی بیا الله پاک د مؤمنان نتیجه بیانې چې دې له وزو جنت ورکم رزق د عزت ورکم دې تب بخنو او کم کسان چې کافران دي داغي انجام بیانېږي چې دې له وزت دردناک او بد عذاب ورکم کافران د پاره بد عذابونه دي د جهنم او د مؤمنان د پاره د جنت نعمتونه دي او مسلمان چې کله او خيار وي دې بد نعمتونه حاصله ول د پاره کوشش کوي او انسان چې کله او خيار وي نو دې بد کفر د شرک او د دې د عذابونو نه د ځان د بچ کول د پاره کوشش کوي الله دې موږ او تاسو د جهنم د عذابونو وساتي بیا د قران کریم صداقت بیانې چې دا قران کریم هغه خلق پیژني چې هغه سره علم دی اهل علم قران پیژني چې دا د الله کتاب دی او نازل کړي هغه دی اهل علم نو مراد یا په اهل کتابو کې هغه خلق چې هغه ایمان ورو لکه عبد الله بن سلام رضی الله عنه اهل علم دی د يهوديان لوی عالمو اهل علم ایمان یہ روڑو نو دتا پتر چه قرآن دا اللہ رشتونی کتاب او یاد اهل علم نا مراد صحابه کرام دی چه صحابه پی دی چه قرآن دا اللہ کتاب دی زکه ایمان روڑی دی او عمل پکی او چه دا سو قرآن نمانی دانا بوها خلق یا بده کافران نبی علیہ السلام پس ٹوکے کو وی دی سڑی تو گو رئی دا سے سڑی دا تخیم چې هغه تاسو وی چې کله تاسو ریزه شي او زره شي نو بیا هم را ژوند کی نو نبی علیہ السلام پسې به ټوکا کولا چې دې سړی ته ګوره ساجي و خبرې دا نه څنګه کیږي چې سړی دې مړ شي او خورې دې شي او ریزه دې شي او دې بلا بیا هم ژوند کیږي دا به کافرانو ټوکا کولا او بیا به وی وای دا سړی یا په الله دروغ وای چې الله به ژوند کوي وی دا رښتونی خبر نه ده او نعوذ بالله یا دا سړی چې دا مجنون او لیونی یا په د باندې جنات دي هغه ګډ وډ کړي ځکه دا خبره کوي چې سړی کله مرشد بیا به مراجعان دي کېږي نو هغه خپل کفر ته به ټیکوي او د نبی علیہ السلام د قیامت دغه تذکری ته به داسې نسبت کو چې دا غلطه خبره ده کافرانو قیامت یې مننه او داغي په عقل کې دا راتل چې سړی مرشي بس کیسه ختم شي بیا سندي ناغه خپل کفر ته ټیک وي او چې نبی علیہ السلام په خبر ورکو چې قیامت شتا هغه ته به غلط وي نو نبی علیہ السلام به ادبی او ګستاخی به کول الله جل شانه فرمایي دې زماده علم ته نه ګوري سچر دین وړاندې رستو مخکې سدي دا ټول ماته معلوم کزو غوارم امدا کافران بی ادب با پزمک کی جوندی خخ کم لکا قارون یا با بدی باند اسمان طرف نبا عذاب را اورم لکا قوم دلوت علیہ السلام وغیرہ کزو غوارم دیز حلاکولم شم او دا بدرستنو خلق دا پارد عبرت نشان اگرز نو فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي طول صفتنا خاص الله پاک اغزاد دپار دی له ما فی السماوات وما فی الارض چې داغه دپار هغه تمام سيزونه دي چې پاسمانونو کې دي هغه چې پسمکه کې دي
وله الحمد فی الاخره او دغه الله پاک د پاره صفاتونه دي په آخرت کې هو الحکیم الخبیر او د الله پاک ذات حکمت والا او خبردار ذات یعلم الله پاک فی ما بعث بعد یلج فی الارض چې داخلي گزمک کې وما یخرج منها وسچرا ازید د گزمکنا وما ينزل من السماء وسچ نازلیږي د اسمان طرفنا وما يعرج فی وسچخیج اسمان طرفتا هو الرحیم الغفور د الله پاک رحم کوونکی او بخښونکی ذات وقال الذين كفروا او يا کسان چې کافران دي لا تاتينا الساعه من باندې راځي قیامت نشته قلت فرمایا بلا ولنا ورب زما دې خپل رب باندې قسم وي لتاتينكم عالم الغيب خامخابرا ولي تاسو دا قیامت اغزاد عالم الغیب چې عالم دی په غیب باندې لا يعزب عنه مثقال ذره نغایبی کی د دغه ذات نه پاندازا د یو ذره یو سیس په سماواتی پاسمانو کی ولا فلردون پزمکو کی ولا اصغر من ذلك ورکوټ د دې ذرینا ولا اکبر الویس ذرین الا فی کتاب مبین مگر دا ټول په لوح محفوظ کې لیکل شوی لیجزی الذین آمنوا د پارا دي چې بدل ورکړي الله پاک مؤمنانو ته هغه کسان چې ایمان اوري دي او عمل الصالحات او عمل نیکړي د نیکه اولئک لهم مغفرة ورزق کریم دا کسان چې دوی د پارا به بخنه او رزق د عزت والذین سعوا فی آیاتنا وکسان چې کوشش کوي په باراد آیاتونو زمون کې یعنی په باطل اولو زمون د قدرت او د دلایل او د نخو کې معاجزین دی باطل کوونکی دی لریا مقابله کوونکی دی اولئک لهم عذاب من رجز علیم دا کسان چې دوی د پاره عذاب من رجز دردناک علیم او ډیر دردناک یا من رجز بد علیم دردناک ويرى الذين اوتوا العلم او وینا کسان چې هغه علم ورکړي شوی د مراد ته صحابه دي اهل کتاب علما الذي كتاب ویني انزل اليك جتا تنازل ولشي من ربك استا رب طرفنا هو الحق كذا حق كتاب ويهدي الى صراط العزيز الحميد او داره نمای کوي لار د غالب او استایل شوی ذات وقال الذين كفروا يا كسان چې کافران دي هل ندلكم آیا من تاسو ته اخای على رجل داسی او سړی ينبئكم چې تاسو خبرداري درکوي اذا مزقتم كل ممزق کله چې تاسو زره زره شي په پورا زره زره کې دوسرا انکم لفی خلق جدید یقینا تاسو بیا په پیدایش نوې سره ژوند کیږئ نبی علیہ السلام پسې دا ټوپ پکړه چې داسې سړی د تم اخای افطر ایدی تړي علی الله بالله پاک باندې کدی بندرو دی چلو مجوندی کوي او یهودی بالله درو ام به جن یا پد باندې پیریان دي هغه ګډ کړي دي وې ځکه دا خبره کې نعوذ بالله بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب بلکې کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې په العذاب دي او په عذاب کې او ضلال البعید او په گمراهی لري کې دې دا خبره د گمراهی دي افلم يروا ايدي نبور الى ما غستا بين ايديهم چې د دوی روان دي وما خلفهم سرتين رستدي من السماء الى اسماننا والارض دزمكنا ان شأن نخسف بهم الارض کچرم اوغوالو بجوندي خکو دي پزمک کې پشان د قارون او نسقط عليهم كسفا من السماء یا من برا غرزو پدی باندې او ټوټا د عذاب د اسمان طرفنا لقد لوط علیہ السلام د قوم ان فی ذلک لآیه یقینا پدی کې خامخانه د قدرت تا لكل عبد هر بندا منیب رجوع کوونکی د پاره چې کوم سړی الله پاک ته رجوع کوي هغه پدی دلایل باندې پیږي او داغه د پاره نه خد عبرت تا واخذ اعوان الحمدلله رب العالمین